السلام علیکم ورحمت الله. زه د دې ویډیو په توسط سره خپل ټول قوم زرغون خیل مخاطب کوم او ټولو له انشاءالله چې څوره هم مو د مومنټ شروع کړی دی تاسو په علم کې ده چې مو دا ناره لګولی دی یوه خوري مو شروع کړی ده چې یاره د قوم زرغون خیل دا څوره غرونه چې دي یا څوره مدنیات دي دا د قوم اجتماعي شی ده، دا د قوم مشترکه شی ده. دا انفرادي د چا نه ده د مخصوصو خلکو یا د چند خونو یا د مخصوصې طبقې، دا د دو نه ده، انفرادي شی نه ده، دا شی د اجتماعي ده، د ټول قوم ده او د مشترکه شی ده. نو دا یوه خوري مو شروع کړې ده، نو د دې نه به اتفاق هم د قوم جوړېږي. بنیادي وجه د توړ همدا ده په قوم کې. نو په دغه سلسلې کې مو د یوت والا چې کوم راپورته شوي یو او الله د ښه وکړي هغه مشرانو سره هم چې کوم د مو موقف له صحیح یو د مو سره ملګرتیا کې په دې شي کې شامل شوي دي. نو د مومنټ متعلق یا د مو د موقف متعلق چې څومره سوالات دي د خلکو یا هغو په ذهن کې چې څوره اشکالات روسي یا اعتراضات روسي یا د مو د موقف چې کوم دا چې یاره دا شی اجتماعي ده او انفرادي نه ده، په دې حوالې سره دو چې څوره سوالات دي انشاءالله په دغه ویډیو کلیپ کې به د ټولو سوالاتو جوابات دوله میلو شي او دا ښه تفصیلي کلیپ ته او ټولو سوالاتو جوابات په تاسو له انشاءالله میلو شي. مطمئن به شو که للهیت و اخلاص در کې وي. نو ټولو نه خواست دا ده چې اخر سره پورې وګورو چې لږ دماغ مو په د مسئلې کولو شي. پهله نمبر خبره خو دا ګوره اتفاق دا الله خوښوي. یو روایت کې هم روسي چې ید الله علی الجماعه، د الله مدد دا د جماعت سره وي او خلک چې په اتفاق سره وي او په اتحاد سره وي د دو سره بیا د الله مدد هم وي او ایمو قوم د دې شي نه محرومه شوی ده. نو ځکه ټول تتر بتر او مسایلو مشکلاتو خپاره شوی ده. نو اتفاق خوښ کو، اول خبره خو دا وي مو ناره هم دا ده چې اتفاق خوښ کو او متفق شو اتحاد جوړ کو. پهله نمبر خبره خو شروعات ته دی نه کا. دویمه نمبر خبره چې د کوم شي نه مو اتفاق خراب شوی ده دا ده چې ګوره دا غرونه دا مدنیات دا اجتماعي شی ده، دا مشترکه شی ده، د ټول قوم شی ده، دا انفرادي نه ده، دا د چند مخصوصو خلکو مخصوصې طبقې نشي کېدلی، دا اجتماعي شی ده او په دې باندې بیا موږ دلایل لرو، په دې باندې بیا دلایل شته دي، داسې نه ده چې کوم داسې یو وایي موقف ته. ګوره ایمو د روایاتو یعنی د پښتنو چې کوم روایات دي د متعلق یو ښه کتاب روحان یوسفزۍ صاحب لیکلی ده. روحان یوسفزۍ صاحب د کتاب نامه ده پښتون کلچر کې خدوخال، د سایټ کې به تاسو ګورو نو هغه هم دا خبره لیکلې ده چې دا د پښتنو په روایاتو کې دا خبره چې غرونه دا به اجتماعي وي، دا به قومي وي، د انفرادي نشي کېدلی، داسې نور شیونه خوړونه وغیره. نو دا د مو په روایاتو کې دا خبره. نو یو سړی بیا چې د خپلو روایاتو نه بغاوت کوي، د خپل روایاتو پسې نیسي او بیا ځان له پښتون هم یي، دا ډېره عجیبه خبره ده. نو پښتون خو به ته وله پښتون یو چې د خپلو روایاتو لحاظ خو وساتې که نه، په دې باندې خو نه ده چې ته پښتو ژبه زده کړې ده یا د وینه سره ده، دا خو په دې باندې نه ده، بلکې پښتو ژبه خو دا خو غیر پښتوني چې کوم دی هغه هم زده کړې ده او وینه خو د غیر پښتنو هم سره وي. نو دا نه په وینې په سوروالي ده او نه په هغه ده، نه په ژبې ده، دا په روایاتو د خپلو روایاتو نه سړي پہچان کېږي چې دا څوک ده. نو تاسو په دې ځای کې خپل روایات پرېښي نو نه پوهېږم چې په کوم لحاظ سره مو ځان له پښتانه ویو. دا خو دا خبره شوه چې د مو په روایاتو کې ده چې غرونه اجتماعي دي. دویمه خبره ده چې دې نه علاوه یعنی که شریعت له مو ګورو، شریعت په داسې قسم مسایلو کې لکه اوس د غرونو مسله ده، په دې کې زه چې څومره پورې مفتیانو علماو سره ګڼېدلی یم هغه رواج له عرف له اعتبار ورکوي. نو هر کله چې د مو په روایاتو کې دا خبره ده چې د اجتماعي دي نو څرګنده خبره چې شریعت هم دې له اعتبار ورکوي لکه څرنګه مو له مفتیانو وی دي چې بالکل دا شی اجتماعي ده. نو شریعت هم په دې کې ملګری ده او د پښتنو روایات هم په دې کې ملګري دي. او بل د دې نه علاوه په دې ټایم کې که موږ ګورو مونږ غیر چاپېر چې کوم قومونه دي دوله وګورو په هغه ځای کې هم دا شیونه دا قومي دي، د انفرادي نه دي. عام د تاسو دپاره قومونه هم تاسو دپاره مثال ده. او بل دې نه علاوه که وګورئ چې کله ډینګرو مسله راغلې او په هغې کې په د ټولو یعنې کوم ځای کې د ډینګرو مسله پېښه شوې وه نو په دې کې ټول قوم دا توانونه لنډ کړي دي په دې باندې. نو په هغې حساب سره هم که وګورئ پوه شوې دا شی انفرادي نه ده، ټول قوم یې توانونه لنډ کړي، په هغې حساب سره هم اجتماعي ګرځي. بل د هغې نه علاوه زه دا خبره هم کوم چې ګوره که چیرې د اجتماعي نه هم وی بالفرض نو بیا هم
د دې شي د لاسه د مو ابو هوا د دې معاشرې د دې قوم ابو هوا متاثره شوې ده کولې د ګرد د لاسه او د دې په سبب باندې په علاقې کې یعنی بیماری پیدا شوې دي او هغه بیمارو یعنی خلکو له نقصان رسېدلی ده. نو په دې حساب سره که وګورئ د قوم خلکو پکې حق کېږي او بیا که سوچ وکړي د قوم دپاره ویلفیر هم څه بندوبست د خلکو نه ده کړی ده مخصوص طبقې. نو که ته ویرم شې چې پلانکې بیمار ده نو 1000 روپۍ دې درکړي نو دا یې د ویلفیر ده. نو په دغه حساب سره هم د قوم سره کېږي هسې بالفرض خبره کوم نور خو ټول قوم اجتماعي شی ده په هغه حساب د قوم حق ته پکې. نو ابو هوا متاثره شوی دی دغه ځای د دې په حساب سره هم د قوم د سره حق کېږي. دا خو دا خبره شوه. خو بل که سوچ وکړو د مو قوم کې که لښکرې جوړې شوې وي یا لښکرکشۍ شوې وي یا د قوم ول خلکو هجرت کړی ده نو دا ټول یو اجتماعي سوچ سره یعنی دا کار شوی ده او قوم ځان یو ګڼه یو اجتماعي سوچ وه. نو مطلب دا ده چې توان د ټول قوم یو توان دا د ټول قوم یو تر ډینګرو پورې پوه شي کوم توانونه پرې ډک شوي دي نو دا د په توان کې ټول قوم یو خو چې د ګټې خبره راغله نو په دې کې بیا ځنځولي شروع شوله ډېره عجیبه خبره ده. او بل غټه خبره ده چې د شي یعنی تقسیم شوی نه ده د غرونو تقسیم شوی نه ده دا د ځان سره نوټ کو بس چې څوک زورور شوي دي یا نفسه نفسي وه بس چې چا څه کړي باقاعده ټول قوم دی له رغون شوی نه چې متفقه طور باندې یو لایحه عمل جوړ کړي متفقه طور باندې دا شی تسلیم کړي په قوم کې ښه د اصولو مطابق او ښه متفقه طور باندې رایج کړي دا داسې نه دي شوي. دا خو بس نامي مو د چا خلونه چونکې مو د اتفاق و اتحاد ناره پورته کړې ده او قوم د جوړولو نو ټول کوشش په پکې نه کوي دې وجه نه زه اکثر اشارو کې خبرې کوم چې څوک پکې خفه هم نشي په مسئلې هم سړی پوهېږم. ګوره د شي تقسیم نه ده شوی د دې شي شروعات څرنګه وشوه د شروعات داسې وشوه چې سوره پورې مو علم کې دی مشرانو نه مو سوره چې ځان پوهې کړی ده دا چې کله د پوسه روډ تېرېده غر کټ کېدل په یوه ځای کې نو دې کې د کولې اثرات راووتلو نو بیا د هغه ځای خلکو یعنی هغه شی کولا خرڅول شروع کړله او ما داسې اورېدلي چې فی ټن 1500 روپۍ که روغ ټرک یې په 1500 باندې خرڅول نو داسې قسم معامله شروع شوه. بیا یې ته باقاعده د ټول قوم خلک راغونه شوي وو سوره پورې چې مو معلومات کړي چې دا خو یو اجتماعي شی ده غیر خو قومي وي څرنګه انفرادي د ګټه خوړلی شي نو شاید هغه ځای نه دا ورته وویلی شو چې یاره بس دی مو مخه ده او دا مو مطلب قومي نه ګڼو دی مو مخه ده پوه شوې دا شی د مو ده نو دغه ځای نه یو شروعات وشو. خو بهرحال قوم په هغه ټایم کې یعنې خپل یو احتجاج ریکارډ کړی و. بنیادي پوینټ پکې دا ده چې قوم دا منله چې دا شی اجتماعي ده ځکه خو یې ته راغونډ شوي وو او خپل یو احتجاج یې ریکارډ کړی و. نو پوینټ خبره پکې دا ده نو بدقسمتي نه دا یو شی ده پوه شوې په دې باندې بعضې نورو خلکو هم عمل وکړل. هلکه یو کس چې غلطي وکړي هغې خو دا مطلب نه ده پوه شو چې ته هم سره بیا غلطي وکړه یو کس په غلطه روان شو نو دې خو دا مطلب نه چې نور دا سره په غلطې روان شي نو د ما د قوم نه په دې ځای کې دغه غلطي وشوله نو د شي ګوره تقسیم نه ده شوی په دې باندې ځان پوه کو تقسیم یې نه ده شوی بلکې زوراوار او د کمزوري والا خبره وه او بل که تقسیم شوی نو د دومره خلک بیا محروم څرنګې پاتې شوي دي په قوم کې. که د تقسیم شوی وی نو د دومره خلک محروم څرنګې په قوم کې پاتې دي بیا داسې خلک هم پکې شته چې هغو باقاعده قوم مشرۍ کړي دي هغه پکې داسې پاتې شوي دي نو دې له ته څرنګې تقسیم یې د تقسیم به داسې وي چې چند مخصوص خلک پې خوري مخصوصه طبقه پې خوري د تقسیم په دې طریقې وي. او بل بیا غټه خبره ده چې یو شی اجتماعي ده د ټول قوم د هر فرد پکې حق ته د هغې تقسیم ته به داسې طریقې کوي څرنګې چې هغه یو غلط تقسیم وي. بنیادي خبره پکې بیا دا ده د تو د قوم بېګاړ هم د دغه ځای نه شروع شول. اوس مو چې یارې مو قوم کې اتفاق نشته او منتشر ده او تقسیم ده دا بېګاړ د دغه ځای نه شروع شو. دا قوم چې تقسیم شول او ځونځوني پکې شروع شوله اجتماعي سوچ نشته د دغې لیارې د لاسه دا یوه غلطه لیار ووتله. نو که دا قوم اوس یو کول غواړو نو دا بېګاړ به ختموو د منځ نه د مرداره دا به درې کوو خپلو روایاتو له به پس رجوع کوو نو واله به تاسو مشرې هم پخېږي واله به نه ده پوه شئ تاسو قوم هم یو کېږي اتفاق اتحاد به هم برابرېږي ورنه بل صورت یې نشته. و د تاسو د دغې غلطې لیارې د لاسه په قوم کې داسې بېګاړه پیدا وشو چې د هغې روکتام ګران ده په بلې طریقې باندې یعنې که موږ ګورو مکمل قوم که تتر بتر ده پوه شوې دا د دغې غلطې لیارې د لاسه واوره چې د چا بیا چې چا د غلط تقسیم کړی او د چا رسېدلي دي غلط تقسیم مطابق نه ختم پې اندو دي
خوږم یو بل دو کړلو، مطلب چې کومې محروم کړي هغه خسور کې ورته پروته دي، نو تکلیف هم دوله ورسېده. نو قوم اتفاق اتحاد هم د دو د لاسه خراب شوله. نو اوس هم موقع ده، اوس هم لاړه راغلې نه ده، اوس هم موقع ده د قوم یو کو خپلو روایتو له پس رجوع کو، د شی اجتماعي کو. وله به ګوره دا قوم نه په یوه پلیټفارم روسي کني بله لیارې نشته. تاسو چې د کوم فسادات وزګورو په دې کې اله پلونکي ځای کې خلک ونه ختلو ویر شه کوڼی پکې کېږده 50 لکه روپۍ نه دا پکې جرمونه کېږده او یو بزنس پکې شروع ده. خو یا دا حل ده؟ حل خو یې نه ده که نه. وقتي طور باندې ټیک ته تا پکې یوه سوله یو خیر راوسته، خو دا وقتي ده، دایمي نه ده. وقتي طور به یې راوسته په 2 میرزه بیا نښتي، بیا پکې ویر شي پوه شو، بیا پکې 50 لاکو کروڑو دغه کیسې جرمونه او هغه پکې کېږدي. نو ته دایمي توړ ویل نه کوي، ته دایمي علاج ویل نه کوي. دایمي علاج دا ده چې دا شی اجتماعي کو، مسایل ختم، قوم یو ده، اتفاق اتحاد جوړ ده. بس د دې نه علاوه سره بل صورت شته نه، د دې نه علاوه سره بل لیار شته نه. او د مو نه زیات تاسو په دې خبرو پوهېږو. د بعضې ساده خلک پکې دا وایي چې ګورې مو پلونکي ځای کې لنجه وه قوم له مو ووایي چې راشه او قوم رانغله. نو په دې میندو ګیله کي یا پلونکي ټینګ کې تاسو چېرته وه ډنګري ټینګ کې چېرته تاسو به دا خبرې م اورېدلې وي. نو هلکه ته خو اول قوم جوړ که که نه، نو قوم دې جوړ کړی نه ده، قوم دې ټوکړی کړی او بیا ته امداد غواړې، بیا ته مطالبې کوې چې راشو. اول قوم جوړ کړه، نفس نفسي ختم کړه، تم یو اجتماعي سوچ وکړه، بیا د قوم نه یوه مطالبه وکړه چې قوم بیا دیر نشي، بیا تو حق جوړېږي د ګیلې. داسې خو نه وي چې قوم دې ټوکړی کړی او ته چې قوم د راشي مو سره د اوم د ریپار کې سم مسلې کې داسې نه وي. د تاسو د غلطو فیصلو د وجې نه، د غلطې لیارې د وجې نه قوم دومره تتر بتر شوی ده چې ډېر په معذرت سره چې د خپله کې خو بس ټیک ته تکړه وي، خو د قوم نه بار له اټکه زه کولی نه شم پوه شو، مسجد هم ده او خوند هم نه راکوي، د هغه د جواب هم نه یو که نه. نو د قوم را جوړ کو، د قوم را جوړ کو که خپلې مشرې او د قوم اتفاق او اتحاد دا د ته عزیز وي، نو د قوم را جوړ کو. د انفرادیت او د انفرادي سوچ د نفس نفسي پرېږدو، د قوم د اتفاق جوړېدو دپاره دې نه علاوه بله لیار نشته. ګوره چې په دې خبرې مو دماغ کولو وي. بل چې کله مو دا خبرې کوو د بعضې خلک پکې بیا دا خبرې کوي چې هغې مو چې تاوانونه شوي دي هغې به څه کېږي. هلکه که تاوانونه دې شوي خو خو دې هم خوړه که نه، شل کوله دې هم خوړه، اسلام آباد دې پې واخسته، حیات آباد دې پې واخسته، بارو ملکونو له دې پې کاروبار ورسوه. وشه نور څه غواړې، نور څه غواړې ته چې ته چې دې مو تاوانونه شوي دي مو بیا څه کېږي او دیلې غورې و خو دې خوړل. یعنی زه د ځای کې دوله سوچ کول پکار ده چې دا قوم مو سره پورته شوی خپل حق غواړي، 100 کاله یې دې ته انتظار وکړه، 100 کاله، یعنی 100 کاله پس دوره پورته شو بیا هم د تو بې ادبي ته کوي. تولسی چې راشه مشر مې منتی، مشر مې منتی، عزت ته هم کم، بې عزتي دې هم نه کم، خو نور خپل حق غواړم. شه اوس خو یې ویر که که نه، هسې مړ شوی، هسې مړ شوی، اوس خو یې ویر که که نه د خپل حق. نو داسې قسم خبرې چې څوک بیا کوي چې یاره مو پې تاوانونه شي، سړی حیران شي. بعضې به درته وایي چې مو پې کورونونه شوي دي. هلکه دا خو د تو غلطي ده چې یو شی کله اجتماعي و تا له ښه پته وه، یعنې دا زه قسمیت ورباندې کم چې دا تاسو له پته وه دا خبره چې دا اجتماعي ده، تا پې قرآن ویلې ویر کوو، خو بل چې تا له پته و چې اجتماعي ده تا پې قرآن ویلې کوو، یعنې دا خو تاسو یوه غلطي ده. خو بهرحال چې په کوم شي شوی ده دا قرآن هغه په قوم کې موجود ده، د قوم نه بهر له نه ده وتی. نو لہذا چې د قوم د سره پکې کوم حق کېږي برای مهرباني قوم له ویروالا کو. تو د حق نه پکې څوک انکار نه کوي، تو د حق نه پکې انکار نشته، خو د قوم چې د سره کوم حق کېږي خو ویر که که نه. نن د تاسو د کمزوري کردار د لاسه قوم د تاسو پسې نشته ده، د تاسو د انفرادي سوچ د لاسه قوم د تاسو پسې نه ده ودرېدلی. او زه درته دا هم یم چې برای مهرباني چې ته لاړ شو نو دا خبره مه کوو چې موږ د قوم د طرف نه راغلي، ځکه قوم یې تاسو سره شته نه، قوم د تاسو نه خفا ده. دا قوم روزي کو، قوم یو کو، واله به تو پسې وداري، واله به تو مشري مني، واله به تو عزت کوي. ته داسې نه ده چې قوم حق ته غصب شي او نه بیا به د تو مشري، بیا به د تو پسې ودرېدلي. ته داسې طریقه نه وي. نن ایمو غونه کې یو کمزوری کس، ایمو غونه کې یو کمزوری کس، یو کم عمره، یعنی مو نوې ځای لا یو حساب کې، نو زه یو غږ کوم پوه شوې قوم له ته وګوره چې څومره خلک راغونډېږي، او بیا د یو نامور مشر هم یو غږ وکړي، هغه هم وګوري چې څومره خلک راغونډېږي. دا نه چې زه تکړه سړی یم، کمزوری سړی، تکړه سړی ده، زه کمزوری سړی یم، خو د مو پسې ځکه خلک روشي پوه شي چې زه د قوم اجتماعي خبره کوم، زه د قوم په مفاد کې خبره کوم. د تو پسې ځکه ټول قوم نه راوځي چې ته د قوم اجتماعي خبره نه کوې، تاسو د کمزوري کردار د لاسه یعنې د قوم حق غصب شوی ده. نو دغه یو فرق ده.
خو بل د خدای خاطر وکړو په دې خبرو لږ دماغ کولو وکړو تاسو له ویلي شوي دي چې دا شی د تاسو وراثت کې نه ده یعنی دا شی ګورئ تاسو د لاس نه وتونکی ده اتفاق سره خپله کې جوړ کړو د خدای بندګانو اتفاق سره خپله کې جوړ کړو تاسو ویې نه پوهېږو په دې باندې اول پوه شي که زه داسې انفرادي سوچ کن ځانځاني مې جوړه کړي وي سبا چې د ما د لاسه دا شی وځي اول به پې ته خوشحال وی چې زه پوه شوې ښه وشو چې د ده نه خو د لاسه دا شی ووتل دله مو ډېرې چیغې والې وې چې دا شی اجتماعي ده اجتماعي ده د نه منله پرېږده ښه یې وکړو چې ته یې واخیسته نو تاسو په دې خبرو ولې نه پوهېږو زموږ غوندې کې که هومره خلک په دې خبرو پوهېږي تاسو پرې نه پوهېږو عجیبه خبره ده او بل بعضې ساده خلک پکې دا خبره کوي یعنی هغه یې چې ګوره دا دو خپلې نشته چې د کوم راوتي دي دو خپلې شته نه دي پوه شوې دا ځکه اوس دا چیغې وایي چې هلکه دا نه منو دی لې ورکې دو خپلې ویدو به داسې قسم خبرې نه کولې اول ما د یو کلو سره تعلق ته لږه یې ډېره پوه شوې زه هم شته شوی یم په یوه ځای کې خو بهرحال بیا هم چې څه حق دی آیا یم ورته کوشش هم کوم ځان مې ورته وقف کړی ده نو چې د مو په ذهن کې یعنی مو کشر ضلع کې چې دا یو سوچ پیدا شوی ده نو د مشرانو کې دا سوچ ولې نه پیدا وي په کور د مونه زیات خو تاسو د خوري وکړو خپلې غاړې خلاصې کړو ځکه چې تاسو د لاسه دا غلط لیار په قوم کې رایجه شوی دی مو د لاسه نه تاسو د لاسه موږ خو دغه ده چې پوه شو چې دا غلطه لیار د خپل اواز مو پورته کړه اوس مخکې تاسو له خبره پرته ده د مشران درو مخکې شي معزز مشران د مو د قوم په دې شي کې د کردار وکړي د غلطي د سمه کړي مشري به مشري وي عزت به عزت وي ټول قوم ګوره ورپسې وداري عزت به بحال شي نو ټوله دا خواسته چې د لیار سمه کړو نو ایمو په سب کې چې سوره د مومنټ کې تاسو کسان ګورئ ایمو ټولو شته د غلطي لیارې مطابق د ایمو ټولو شته نو چې سوره ایمو په سب کې خلک ګور خو بیا هم مو حق اواز پورته کړی ده نو تاسو نه مو خواست دا ده چې یاسې مو له هغه مه کوو پیغورونه مه کوو تکړه شو رامخکې شو دې شي کې خپل کردار وکړو تاسو هم د قوم حصې یو او بل دا به هم درته وایم چې د چا یو ګوټ رسېدلی ده او خوري هغو له زه دا یم چې دا تاسو له کافي نه ده دا کمه ده په کار ده تاسو ټول د قوم غرونو کې شته شو په کار ده هر ځای کې د تو حساوي موږ دومره یو ښه او بهترین سوچ تاسو له لرو الله ده وکړي چې تاسو په دې خبرې پوه شو ویلې مو یوه ځای کې ځان محدوده کړې ده په کار ده ټول قوم کې شته شي ټیک ته او د دې نه علاوه د مو قوم نه بیا داسې ظلم هم شوی ده چې دا کوم د سرسیم لیارې روانه کړې ده پوه شوې په دې کې بیا که وګورئ که نه د ډېرو خلکو لاندې جیدود وي او پاسه نه د غار بل څوک خوري یعنې په دې کې مخلص نه یو که نه په د غلطې لیاره کې مخلص نه یو ګرځېدلي که نه نو اخر کوم غم مو سړی وجوړي خو بهرحال که د ما د ذات خبره ته یقین په الله وکړه که ما نه څوک حلفیت ورباندې قسمیت ورباندې خبره اخلي که نه زه ته دا خبره کم چې والله بالله مو صرف و صرف د خپل ځان او د خپل قوم غاړه ازادول غوړه خلاصول پوه شوې ایمو پکې صرف دا سوچته مشري سوچ مو نشته دی چا بېزتي سوچ مو نشته صرف خپله غوړه خلاصو بس دومره خبره ده او قوم لم په کار ده چې خپله غوړه خلاصه کړي من حیث المجموع یعنی مجموعي طور پر د ایمو چې کوم قوم ده ګوره دا حرامو کې اخته ده که چا باندې ښه لګي او که په چا باندې بده لګي دی ته واضحه یم خو بل د بلې خبرې وضاحت کول غواړم د کمنټونو کې ګورم چې موږ کله وایو چې غرونه اجتماعي دو خلکو ذاتي ځمکې وښیي چې اول هغه اجتماعي کو بیا مو غرونه اجتماعي مونو الکه د الله بنده مو چې دا خبره کو چې غرونه اجتماعي خو دې بس واجوي که نه چې د ځمکې خبره نه کوو د غار خبره کوو خو دې بس واجوي نو غار خو پر روایاتو کې سره د شریعت او په هر لحاظ سره د اجتماعي د مشرانو لم پاته ده نو زه ځکه د غره خبره کوم چې اجتماعي ده نو ته خلکو ذاتي ځمکې مولا خی چې هغه اجتماعي که نو دا خبره دا صحیح نه ده دا د دلیل په بنیاد نه ده داسې بس یو تعصب کېدلی شي نو دغه خبرې وضاحت هم دا په کار ده تاسو پې پوه شو او بل که څوک دا خبره کوي چې دا چارو پورته کړي یا پلانکي رو پورته کړي ما درته یې نه وضاحت وکړه چې والله بالله موږ خپله غوړه خلاصو د خپل قوم غوړه خلاصول غواړم نور د مو پسې سټ له هېڅ څوک هم نشته کوي چې پلانکي رو پورته کړي یا ډنګري اول یې ما نه پوښتنه وکړه پوه شوې والله بالله چې زه نه ده پوه شوې صرف په دې نیت راوتی یم چې د ځان او د قوم غوړه خلاصول غواړم په غلطې لیار روانې دي قوم یې کول غواړم د ما پسې نشته څوک سټله که تاسو دا سوچ وي پوه شو چې دا پلانکي یا پلانکي دا غلط سوچ ته دا یو سازش کېدلی شي پوه شو دا تاسو له چې کومې خبرې خالی شي چې دې دا وجه ده او پلانکي رو پورته کړي یا دې یا اورې نو دا په خپله سازش ته دا خبره یعنې د صحیح خبرې خلاف دا سازش ته د تاسو له چې کومې خبرې خالی شي نو بیا هم په آخر کې زه معذرت هم غواړم بخښنه هم غواړم که د ما نه سخت الفاظ ادا شوي وي مقصد مې دا نه و زما له ټول قوم معزز ده محترم ده زه صرف و صرف دا غواړم چې د خدای بندګانو دا قوم بس نور یو کړو ډېر څه پې تېر شولو را روان زه نور څه من ګورم چې په دا قوم باندې د خپلو د دې غلطې لیاره د وجې نه نور سره روان دي مخېله نو د بېګاړ د روکتام دپاره
دې له بندوالو دپاره د خدای خاطر وکړو خپلو روایتو له پس رجوع وکړو. دا خبرې مه کوو چې ټیک ته لیار خو غلطه لګېدلې خو اوس په ټیم ډېر زیات تیر شوی ده او لیټ شوی ده خبره لحاظه خاموشي بهتره ده. نه یوه غلطي شوې ده غلطي سمه که شل کوله پس ته ویلې نه وي. اوس غلطي د پوسه غلطي څه لګی چې غلی غوړه مو غوړه خلاصه شي، قوم مو په اتفاق اتحادن شي، مشرې به مو بحال شي، عزت مو په عزت وي، نو همدې کې مو خیر ده. کني بله لیار زه نه ګورم. خو که تاسو په دې سوچ کې و ډېر خلکو نه مو د خبره سمه لګي و مخکې نه دا موقف هم و خو هغوله یو ګرانډ نه و چې هغو د خبره کې کردار ادا کړی. نن زه هغو لایم چې ګرانډ موجود ده، خلک راپورته شوي دي، قوم کې بیداري راغلی ده، قوم دا غواړي چې دا شی اجتماعي شي، قوم دا غواړي چې قوم اتفاق و اتحاد برابر شي. نن را مخکې شو خپل کردار وکړو، ګرانډ تاسو له جوړ شوی ده، مو هر ځای له خپل اواز ورسول. نور دا مشرانو له مخواست دا چې را مخکې شو په دې شي کې کردار وکړو. الله مو مل شه. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله.